حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکو ده او مکی مکرمه ته راغلی د مور هم وینځوا او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنگ تور او بدن نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کی راضی وی دا سر دا ویختین داسی گونجی گونجی او د مکی یو سردارو عبدالله ابن جدعان دهاو غلامو داغه ګډي او بيزي به سره ولي چې کله نبی عليه الصلاه والسلام باندې وحي نازل شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا د نبی عليه الصلاه والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و پای کې به نبی علیہ السلام او بکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم خودو او دغه رنګ د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومي مشورې وي هغه به دواړو کولې الته بغار کې د خلکو نه پټ ناستو نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغه ته دی غر کې بيزي سره ولې ګډي بيزي نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته आवाज وکړو یا غلامو اے لکا هل فی شاتک لبن ستا په دې ګړو بيزو کې سپېښ نره چې مونږ له راکې مونږ تی وسکو نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بيزي هو وچې دي په دوی کې هو پې نشته ده یو بيزه پکې دا غم معمولی غون ته پې کوي خو هغه خو ځان لول وشما وېس کم پاره ز خپل گزاره کوم خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په جندو چې دا د لوی خاندان سره دی ابو بکر رضی الله تعالی هم په جندو چې دا قریشی دی نو دې ګړې کې د بيزه کې هم معمولی غون تکې پیدا هغه زما د پاره دي ځان لولو شمه اوس کما خو نن ز تاسو په خپل ځان باندې غوړه کومه نن خیر دې تاسو اوس کې زه دې وګه پاتې شم زه به گزاره وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویاله هغه کومه بيزه ته دې خوارا ولا نو بلال رضی الله تعالی عنہ لړ دغه بيزه چې کوم لنګ بيزه واغې د سټونی و د نبی علیہ السلام خواله راوسته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل مرګری راځه بلال رضی الله ته ویل وته چې په کملوخ کې دا بيزل وشغلوخه خوراکا نو داسې د لرګي یو کاسه وا ناغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور کړه نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیہ السلام د بيزي په دی غولان داسې لاس وخو چې وخونو شروع وکړه نو کاسه ته د پيو ډکه کړه چې کله کاسه د پيو ډکه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوي دا اوسکا هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته اوسکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کاسه د پيو په سر راواړه ولا وېس کل پي بیا چې کاسه بيزي ته ونی ولا بیا ته د پيو نه ډکه کړه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی وسته اوسکا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په اوسکا نو چې بیا وته کاسونی ونه بیا ته د پيو ډکه کړه نو بلال زه ته هو لکه وسته د پيو اوسکا نو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ په اوسکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعوت ورکو یلکه وته یو کار نه کوي وېسو کما وېزه د الله پیغمبر يم په ما باندې ایمان راوړل کنه نبی علیہ السلام ول دعوت ورکو زه د الله پیغمبر يم ته په ما باندې ایمان راوړل کنه نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دی راوړل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ځام چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي یو الله کون کې دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی دغه یو خبره می تاسو ته راوړي او محمد رسول الله صلی الله سیما رسول یم بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبره کې د رښتینواله زکه شته دی چې دا بيزي دا په ډیر وکړو دا خو دوره په نه کده خو درې کاسې په وکړو دا سي چل دی نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ودا د هر پیغمبر معجزه وي د هر یو پیغمبر معجزه وي او دا زمام معجزه و چې الله تبارک وتعالى ته وخودله بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم زه دا کلمه وام لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال ایمان خو دې راوړو خو ګوره چاته غږ ونه کې دا خبره پټه ساته ابتدایي وخت اسنه چې مشکلات راته جوړ کې بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه ګړي بيزي چې کوړه او شړلې اوس عبد الله ابن جدعان چې کم د سردار او مالک وو هغه چې ګړو بيزو ته او قتل اوس ګړي بيزي داسې سربي دي مړی دي تشي پورته پراته دي اوس هغه لنګ بيزي ته به قتل داغه غلان زدا سي د پيو بیا را پړسېدل دا هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی به ګډیر خولي ماړه کړی دي زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړ دغه طرف ته شړ خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړ بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایله ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی عنہ دغه طرف ته بيزي را شړل دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو او شریعت په ازدکو دین اسلام به ازدکو د خلکو نه په پټه باندې خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته د حرم خو د بوتانو ډکو نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا او قتل نسوت په نظر نه راتلو داسې توکانې پاغي یو بوت پاتې ورته کړی هغه یو بوتي لاړې ورته کړی وی توپ شو پتا سو د لعنت شډیر خلک خو گمراه کړي دي اوم خو خلک په خپل لاس باندې جوړ کی او بیا درته سجدي کوي او بیا در نظامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه درنه ایمان لري کا سوالونه درنه کوي نو خو په خپل لاس باندې تراشيوم درنه بیا حاجتونه غواړي وی توپ شو پتا د لعنت شي هغه بوتي لاړې ورته کړی د چاولې دو چې چاولې دا خبره ابو جهل ته وکړه هغه بلال غلام نه دی عبد الله ابن جدعان هغه غلام ها دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې په بوت باندې لاړ ورته کړی ابو جهل وی خان ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رد چې کوم مالکو وی تم صاحب شوی نعوذ بالله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بی دین وی نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بی دین شي وی دي نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی او تام لات او منات او غزاد پرې خودل او د محمد د رب بندګی دي شروع کړه نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا څه خبرې کوي دا ته چا ویل دي په ما باندې دا شک مکوا او کوس غواړم نسلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما زه خو دا غو دومره عزت کوم او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دي پرې دي نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې نو ستا دي غلام ولي پرې دي څنګه زما غلام پرې دي وستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلی دي نو چې د صاحب شوی د غلام دومره څنګه همت کې دیشي چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته زکه کنه هغه صاحب شوی وی ښا زما غلام دا چل کړی وی او عزت نه خبر اوس په زه خوښ شم روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې رد کم سردار په دې ظلمونه شروع خبر په مکه کې خوره شو چې بلال ایمان راوړی دی په نبی عليه السلام صحابي شوی دی بس ظلمونه په شروع کړو نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالمو داغه نوم امیه ابن خلف
دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولې دا بلال ته مال راکړه دا ته نشي سمولې مال راکړه هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي تاریخ وای پښګو کې به سم لو پښګو کې د مکی پښګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وای په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپل شي کې خو دې د پیزار د تلې ویلي کوي او پیزار ته چې غشګ رادن نشو په غرمه کې کنه د خپې در لپولې کې دومره ګرمه شګي اخور وريږي تاسو د مکی ګرمي هډه زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی به سارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګي چې د اور په شانتي بسري شو وي د سی په تودي وي په دې باندې به د بلال رضی الله تعالی سمله او تودي غټي تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای دي شګلو جوخت ورشي او دیم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسيزي هغه شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن له کمیس لر کړو او لغړ به قسم لوله او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکی په کوسو کې به د روانو هغه پسې خاندل او چغې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینه به صرف یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلوکو چې د یو لوب غونته سيزي نه جوړ کو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړه پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کول بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس ته او دی بدن ته داسې داخله کوا چې کړي جوړه چې دا تور په اثر نه کوي اصل وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته راواچوي زما بدن به ټول تڼاک شو پولې به پیودري بدن به تڼاک شو پولې به پیودري داسې ظلمونه بیا دی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیږي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولال دي چې کوم مالکو او ورو ته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال زرهو په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې او میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړې راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی تیرې دو ابوبکر رضی الله تعالی چې وکتل کنه د امیه بن خلف ته وی لته په دې به کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه سغواړي دی خو د چا د ایسم نه دی دا خو یو غلام دی به کس دی غریب دی ته ولې په دې باندې دا ظلمونه کوي نو امیه بن خلف ورته وی دا چې وسره کېږي دا ستا او استاد مرګري د وجنه وسره کېږي دا ستا او استاد مرګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجنه کېږي او کو خلاصول شو جو خلاص کا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی خرسینا ویولې نه خرصومه په دبه تسکای امیه ابن خلف ورته بخندا شو په دبه تسکای دی خو د اس بیګاروم نه دی په کوسو کې ګرځي دغه یو چغوي چې احد او حد خو لیونه دی په تسکای ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې زما په کار دی خرصومه په سوې خرڅای په درې اوقیه باندې پسو اوقیه باندې په درې اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرصومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرصومه بلال رضی الله ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل دا زما شو وامه بستر دا پیسې په درل زر کما بلال ما ترا پرېدا چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقې دی اغستنه در لدرکم کو دا تا په یو اوقې اغس دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقې ملم درکاو تا په درې اوقې واغستو ابوبکر رضی الله تعالی تو فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په سل اوقې دی راکاو نه هم درنه اغستو
ته درې اوقې وای قسم په الله کو دا بلال دې ما ته په 100 اوقې راکو هم مې درنه اغستو او دا خیر دې کو دا بدني توړ دی خیر دې کو دا بدني توړ دی هو قلبه قلب ذهب د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی دې زه پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابو بکر رضی الله تعالی تو ابو بکر وی ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم کو ځان لدی واغستم ابو بکر کار را تخی چې کومه درله زمیدار درله کوم ګډ بيزي درله سروم او کوستا نور څه خدمت دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم خیرات کار در تخیا کو ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم نو ما زما رب پرې دو بیا ما زما رب پرې دو ابو بکر رضی الله عنه فرمایل بلال ما ځان نه اغسته ما الله اغسته او دغه الله په نوم باندې آزادی ته آزادی الله ابو بکر رضی الله بلال رضی الله تعالی راغه ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبر بلال می واغستو د امیہ ابن خلف نه بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو بکر یوازې بین اخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابو بکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخسته او یو زمای د بلال یو لاسته او یو لاس زمای ابو بکر رضی الله تعالی ته بخندا شو دا الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار دی نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو ادا څه خسته واقعګانو او د عبرت نړډکه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ ادي بتاو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ترازی او د خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې لازم شریک کړئ والسلام ډیر